محکمه زراعت شعبې توسعې مندڼ زمیندارو له د غنمو د تخم ورکولو افتتاح وکړه. د سبسډایز تخم باقاعده افتتاح ایډیشنل اسسټنټ کمشنر مندڼ محمد خان او د ماډل فارم سروسز سنټر مندڼ صدر امیر علي خان وکړه. د افتتاح په موقع اګریکلچر افیسر فضل ربی، اګریکلچر انسپکټر ثابت شاه، کسان کونسلر وی سی ناوګیون محمد عزیر، د ماډل فارم سروسز سنټر عہدیدارانو شیرمان خان، اشرف الدین استاد او زمیندار هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت ای سی محمد خان ووی چې صوبایي حکومت زمیندارو له د غنمو په تخم او سرو سبسیډي ورکوي چې د زمیندار په فی ایکړ پیداوار کې اضافه وشي. په دې موقع د ماډل فارم سروسز سنټر مندڼ صدر امیر علي خان ووی چې محکمه زراعت او ماډل فارم سروسز سنټر زمیندارو له په سبسیډي د عام مارکیټ نه په خرټ اعلی کوالټي تخم ورکوي. هغوی ووی چې زموږ مقصد د زمیندارو په فی ایکړ پیداوار کې اضافه ده. امیر علي خان وی چې د پیداوار د پاره ښه تخم لازمي دي او موږ چې کم تخم ورکوو دا بالکل تسلی بخش رزلټ ورکوي. اګریکلچر افیسر مندڼ فضل ربی میډیا سره د خبرو په وخت وی چې حکومت وخت په وخت د زمیندارو د ریلیف د پاره پیکجونه ورکوي او غواړي چې د زمیندارو په پیداوار کې اضافه وشي. هغوی وی چې محکمه زراعت د جدید زمیندارۍ د پاره د زمیندارو ټریننګز کوي او غواړي چې زمیندار د روایتي زمیندارۍ په ځای په ساینسي خطوطو زمینداري وکړي. فضل ربی وی چې محکمه زراعت د روایتي فصلونو غنمو او جوارو نه علاوه په مختلفو سبزیانو او باغونو هم تجربې کوي چې مقصد یې زمیندار لا ریلیف ورکول دي. نن خو موږ دلته کې په اګریکلچر دفتر کې موږ نن افتتاح وکړه چې دې کې څو مختلف قسمه سروې دا موږ ورکړي. د هغې نوم یو للمه دی، یو شاهکار دی، یو پی ایچ ډي 15 ده، یو آواز دی، یو گلزار دی، یو مردان دی، ودان دی. نو په دې باندې دا مونږ خلکو ته ډسټریبیوټ کړه. کم چې دوکانونه وایي د زراعتو والا هغه هغې ته مونږ ورکړل او دا به خپل یونین کونسل په سطح باندې خپل علاقې کاشتکارو ته زمیندارو ته دا ورکوي د ریلیف په شکل باندې. دا حکومت د عوامو دپاره یو ریلیف را لیدلی دی چې دا زمونږ د عوامو ته هم دا ریکویسټ دی، درخواست دی چې کم حکومت چې کم دا ریلیف د سره چې کم څونه قسمونه باندې کم اګریکلچر د زراعت والا دفتر والا ورکوي نو دا د دا دغه چې دا د سره چې دا نو دا د دا خلک واخلي او خپل ځمکو ته وکړي ځکه چې دا دغه چې دا نو دا ښه د ملک دپاره پیداوار جوړېدی شي او ښه یو ښه پیداوار جوړېدی شي. څوک چې تاسو ته پته را چې دا په ناوګۍ کې د مندڼ د تحصیل په سطح باندې یو فارم سروس سنټر موجود دی چې دا د 13 کلونو نه مطلب دی چې لکه دلته کار کوي. د هغې د زمیندارو او د اګریکلچر د محکمې شریکه یو کمیټي چې هغې ته فارم سروس سنټر د منیجمنټ کمیټۍ نوم ورکړی شوی دی. په دغه سلسله کې مطلب چې موږ په هر سیزن کې که هغه د جوار وي که هغه د غنمو سیزن وي موږ د هغې دپاره د سرو او د تخمونو انتظام کوو، موږ یې راغواړو او د دې دپاره یې کوو چې چونکې دلته مارکیټ هم زیات دی او په مارکیټ کې په تیرو وختونو کې ډېر زیاتې دوکې دړاکې دا څیزونه هم کېده، ریټونه هم ګران. نو فارم سروس سنټر کار دا دی چې دی به دغه سره راوړي کوالټي لحاظ باندې به هم دا ټکي صحیح کپنو سره به موږ مطلب چې لکه دغه کوو د هغې نه به سره هم راوړو، د هغې نه به تخمونه هم د دغه چې کوم دی د فارمز د ترنا فارم نه یا داسې د اګریکلچر کوم د ریسرچ کوم سنټر چې دي کوم دغه چې دي د تخمونو نو هغې نه موږ دا تخمونه دلته مطلب چې لکه راوړو. د دې دپاره راوړو چې کوالټي لحاظ باندې موږ ټکي په ریټ کې هم برابري. نو ریټ نن تاسو که وګورئ چې نن مارکیټ د یوریا مطلب څومره تیز دی موږ هغه سره چې کوم دی تقریبا 400 روپۍ د هغې د ریټ ته کمه ورکوو. داسې مطلب چې تخمونه هم په بازار کې زیات دي دلته کم دي، کوالټي لحاظ باندې هم ښه. نو د دې سره دا عمل دی چې یو خو د مارکیټ ریټ هم کنټرول شي، دویم دا چې د دې کم وزن چې دی هغه وزن هم د دې برابري. ځکه چې مخکې به مطلب چې پکې دا دوکې شوکې کېدې سره به کمه وه، تخمونه به هم مطلب چې لکه میکس وو دغه به خو نن په مارکیټ کې هم هغه مطلب چې لکه ټیک ټاک دي. دلته هم دا د فارم سروس سنټر وجه ده. نن موږ هغه تخمونه راغوښتي دي، ښه کوالټي لحاظ باندې هم ټیک دي، په پیداواري لحاظ باندې هم ټیک دي، پروډکشن یې ډېر زیات دی. د هغې دپاره باندې چې للمه شوه، شاکار شو یا مطلب چې لکه دا نور کوم قسمونه چې موږ سره دي 20-15 شو، ودان شو، نو دا زمونږ سره اویلیبل دي. دلته
مونږ زمیندارو ته دا خواست کوو چې زمیندار دی دا تخمونه استعمال کړي ځکه چې دا سرټیفاید تخمونه دي د دې پیداوار به هم زیاتي د دې پروډکشن به هم زیاتي مرضونه به هم زیات نه کوي او د پټي د زمونږ د دې ځای کومه خاوره چې دا د دې ځای چې کوم موسم دی د هغې موسم دپاره هم فټ دي سر یې دغه شان مونږ چې کوم وایو هغې مونږ کوم دغه چې ورکوو چې هغه مونږ سره SSP موجود ده مونږ سره یوریا موجود ده مونږ سره بله بونه یو سره ده بونامي هغه مطلب چې ډیران په شکل کې د ډیراني یو پروډکټ دی هغه مطلب چې مونږ سره موجود ده مونږ په مناسب ریټ باندې چې هغه ورکو او مونږ پکې ګټه کوو دا نه دی چې نه کوو خو هغه ګټه مونږ مناسب 10 روپۍ یا 15 روپۍ په بورۍ پسې دا کوو چې د زمیندار دا پیسې چې کم ده چې دا ضایع کېږي نه ځکه چې دا پیسې خو د زمیندار او د حکومت شریکه ده مونږ د دغې حفاظت کوونکي یو د دغې تحفظ کوونکي یو چې دا پیسې را هم ګډوډه نه شي او دلته زمیندار ته هم فایده میلاو شي مونږ د غنمو مختلف قسمونه چې صدر صاحب په رڼا واچوله یو 15 قسمه مونږ سره دا مطلب چې مونږ ډیلیوري کړي دي په مارکیټ کې هر یو سنټر ته مونږ سپلای کړي دا چې کوم څومره زموږ دفتر دي په هغې کې زمیندار ته میلاوي د مارکیټ سټیبلیټي مونږ راوستې ده او انشاءالله چې کوم دی دا مونږ خپل کوشش کوو چې لکه را روان وخت دپاره هم مونږ زمیندارو ته څومره چې زموږ نه کېدي شي مونږ فیسیلیټیز ورکړو د سرو باندې زموږ صدر صاحب هم رڼا وغورځوله دي چې څنګه ویل دغه شان SSP او بونامي او دا سره مختلفه سونا یوریا دا مونږ سره دي زمیندار ته مونږ دا اپیل کوو چې لکه د خپل سنټر نه سودا کوي او خپل سنټر ته راځي ځکه چې دا د دې سنټر دی او د دې سنټر کامیابي انشاءالله یقیني ده او دا کامیاب شوی دی او د دې د کامیابۍ لپاره مونږ هلې ځلې کوو ځکه چې د دې سنټر برکت چې نن زموږ په دې ایریا کې زموږ په دې مندن تحصیل کې چې دا کوم تخمونه مو خپل ورکو او موږ بل ته محتاج نه یو نو دا د دې سنټر برکات دی ټول انشاءالله چې دا برکت په زمیندار د خپل سنټر دی دا به دې راټینګوي موږ سره او موږ به دې سره خپلې هلې ځلې بالکل لکه غوږه په غوږه کوو ټول دا تاسو ته پته سایل سیمپل یې موږ اخلو چې یاره د ځمکو موږ تجزیه وکړو د ځمکو مطلب دا وکړو KSR کارت پروګرام زموږ شروع دی خو اهم پروګرام د غنمو سره چې زموږ شروع دی دا موږ سرسو پروګرام د کمکنولا پروګرام شروع کړی په هغې کې موږ 5000 روپۍ فی ایکړ سبسډي ورکوو زمیندار ته زموږ دا اپیل دی چې د دې غنمو د سیزن سره زموږ دا سرسو پروګرام د کنولا شړشم دا خامخا وکړي مطلب دا چې لکه دا ځکه چې زموږ د تحصیل ته چې کوم دی لکه ریلیف راشي خو زمیندار ته میلاو شي او د وایر د دې سره غنمو متعلق دا خبره چې غنم اوس وخت دی زمیندار ته دا اپیل دی چې دا غنم مطلب دی چې اوس د کاروندې وخت دی کم از کم د 20 تاریخ نه 20 نومبر نه مخکې خپل ځمکې تیارې کړي او کارونده پکې وکړي انشاءالله د دې مطلب دا چې لکه اهم خبره د غنمو دا خره چې په دې وخت کارونده ده د سترو مقدار دی او ویډیسایډ دی چې مطلب دا چې د هغې غنمو ګنده بوټي تلف کول دي انشاءالله په دې ټولو خبرو کې موږ د سنټر په سطح د محکمې په سطح دې سره به مرستې کوو او انشاءالله چې لکه د زمیندار سره به موږ زموږ څومره کېدی شي نو مطلب دا چې د مشورو په لحاظ باندې د پټو په لحاظ باندې او انشاءالله دا مونږ کوو او زمیندارو سره میلاویږو او انشاءالله چې مونږ د خپلو کمیټۍ نه د خپل مرګون نه مونږ دا توقع ساتو چې دا د اخیر انشاءالله مونږ انقلابي پروګرام کوو او مونږ انشاءالله چې د سنټر په سطح باندې څه کړي هم دي نو هغه بالکل لکه د هغې هغه ریکارډ او هر څه مطلب دا چې یو سړی کتی شي او ښه ښکلي مطلب چې د هغې آمدن د زمیندار له موږ څه کړي دي او څه نه دي کړي هر وخت مطلب چې موږ سره یو سړی د هغې دغه کولی شي او مطلب دا چې راتلی شي دلته دا د زراعت متعلق چې څه مسلې انشاءالله موږ دا دفتر هر وخت کولاو دی او زمیندار چې څه وخت غواړي نو مطلب دا چې موږ سره څه مسلې هغه خپله ډسکس کولی شي